ځکه نن صرف په دې موضوع باندې ارته بیان کومه چې کم از کم دلته راځئ دلته کښېنئ چې دین اسلام زده کړه وکړئ چې ستاسو نه معاشره ښایسته جوړه شي. مسلمانانو عکاسي که څوک راشي او د اسلام عکاسي که چې زما استاد تصویر ښایسته راشي، زما استاد عکس ښایسته راشي. اسلام اسیم بولوبال دی او بولوبال بوي، خو زما او د ستا د وجې نه به اسلام کردار، د اسلام عمل، د اسلام احکام به چاته ښکلي او ښایسته ښکاره شي چې اسلام دومره ښایسته دین دی، اسلام دومره ښه احکام دي، قواعد دي، قوانین دي، دومره ښه دین دی کیدی شي د زما او ستا د اخلاقو نه یو انسان متاثر شي، رب کائنات یا د حضور علیہ السلام په امت کې داخل کا او په ایمان باندې مشرف کا. مونږ او تاسو خو ورځ په ورځ باندې اسلام دومره بګاړ کا، معاشرم دومره خراب کړه، اسلام ته مو دومره شا کړه چې کوم موجود مسلمانان مؤمنان په اسلام کې موجود دي، نعوذ بالله هغه د کفر په طرف باندې مایل کوي، هغه کفر په طرف باندې ځي چې داسې اسلام، چې داسې اسلامي. حالانکه نبی علیہ السلام فرمایي من بدل دینه فقتلوا، نبی علیہ السلام فرمایي دین او اسلام دومره عام دین نه دی، دا دومره اهم دین دی چې کوم یو انسان دین او اسلام بدل که په اراده باندې رسول الله فرمایي فقتلوا، هغه ختم کړی د معاشره نه. وجه دا ده چې په اسلام کې هغه ښایسته ژوند تیر نه کوه، الله که په یو طریقه کې رانه ښایسته ژوند تیر که. نو اسلام نه چې ته بل دین ته اوړې نو ته خو په دینیت باندې اوړې چې ما به ښایسته کا، زما طرز او طریقې به ښایسته کا، زما معاشرت او اوسېدل به ښایسته کا، ما میل ملاب به ښایسته کا، ما عزت ادب به ښایسته کا، د ما تربیت به ښایسته کا، زه به خلکو ته ښایسته ښکارمه. والله چې په اسلام کې دا خبرې حاصلې نه کړې، واوره دا خبره په یو دین کې رب کائنات دومره حسن او دومره ښایست په یو دین کې نه دی پیدا کړی چې څومره حسن او ښایست رب کائنات د زما استاد محبوب کریم آقا علیہ السلام په دین کې پیدا کړی دی.